سلورم سپارہ یولسم نمبر رکو سورہ آل عمران شلم نمبر رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض بے شک اپ پیدائش تا آسمانونو او د ځمکو کې واختلاف اللیل والنهار په بدل دارا بدل دا د ورځ او شپه کې لآیات ضرور نخذ لأولی الالباب عقل والو لرم الذین اغا خلق یذکرون الله چې الله یادوي قیاما په ولاړتیا سره وقعودا په ناستي سره والا جنوب په یوړو په بل اړخ سره ويتفکرون او غور کوي فی خلق السماوات والارض په پیدایش تا اسمانونو او د ځمکو کې ربنا ای رب زمونږ ما خلقتا تا نه دی پیدا کړي هذا باطل دا ناکارا سبحانک پاکی دې ستا لره فقنا عذاب النار زمونږ بچ کې دوزخ والورنا ربنا ای رب زم انک بشکت من تدخل النار سوک چې داخل کې اور ته فقط اغزیته په تحقیق سره دا تا رسوا کړو وما للظالمین من انصار او نشته ظالمانو لره څوک مددګری ربنا ای رب زمونږ اننا سمعنا بشک مونږ واوریدو منادیا یو آواز کوونکی ینادی للایمان چې بلنه کوله ایمان ته ان آمنو آدا چې تاسو ایمان راوړئ بربکم په خپل رب فآمنا پس مونږ ایمان راوړلو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ای رب زمونږ ته مونږ ته زمونږ ګناهونه معاف کړي وکفر عنا سیئاتنا مونږ نه زمونږ ګناهونه لرې کړي وتوفنا مع الابرار او مونږ ته مرګ راکړي نیکانو سره ربنا ای رب وآتنا ما وعدتنا ته مونږ ته راکړې هغه څه چې تا واده کړی علی رسول خپلو رسولانو سره ولا تخزنا یوم القیامه مونږ مه رسوا کوې په ورځ د قیامت انک لا تخلف المیعاد بېشکه ته خپل وعدې خلاف نه فرمایې فاستجاب لهم ربهم پس قبول کړه رب د دوی دعا انی لا اضیع عمل عامل منکم بېشکه زه نه ضایع کوم یو عمل کوونکي چې عمل کوي له ستاسو نه من ذکرین او انثی که سړو نه وي او که ښځو نه وي بعضکم من بعض بعضې د ستاسو له بعضې نه فالذین پس هغه خلک هاجرو چې هجرت یې کړو واخرجوا من دیارهم او دوی د دوی کورونو نه بهر کړلی شو و اوذوا فی سبیلي دوی ته تکلیف ورکړی شو زما په لار کې وقاتلو او دوی جنگ وکړو وقتلوا او دوی شهید کړلی شو لأکفرن عنهم سیئاتهم زر دې چې موږ به دوی نه د دوی ګناهونه لرې کړو ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار او ضرور به موږ دوی داخل کړو باغونو ته داسې چې هغې لاندې نهرونه جاري دي ثوابا من عند الله ثواب الله له جانبه والله عنده حسن الثواب او الله خوا ته له واړو نه ښه ثواب دی لا یغرنک تعالی را دې ای اورېدونکی دوکه نه کړي در تقلب الذین ګرځېدل د هغه خلکو کفرو چې کافران دي فی البلاد په ښارونو کې متاع قلیل دا لږ شانتې سامان دي ثم مأواهم جهنم بیا د دوی ځګی دوزخ دی وبئس المعاد او څومره بد ځګی دی لکن الذین اتقوا ربهم لیکن هغه خلک چې خپل رب نه ویرېده لهم دوی دپاره جنات باغونه دي تجري چې بهیږي من تحتها الانهار دې لاندې نهرونه خالدین فیها همیشه همیشه به دوی پکې اوسي نزلا من عند الله میلمستیا د الله له جانبه وما عند الله خیر للابرار وما عند الله او هغه څه چې الله خواته دي خیر غوره للابرار نیکانو لره وان من اهل الکتاب بشک د اهل کتابونه لمن یؤمن بالله هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې وما انزل الیکم هغه څه چې تا طرف ته نازل شوي وما انزل الیهم او هغه څه چې دوی ته نازل شوي خاشعین لله الله په حضور سرونه ښکته کوونکي لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا دنیا په روپو دپاره الله په آیتونو باندې دنیا لږ مال نالي اولئک لهم اجرهم دې خلکو دپاره دوی ثواب دی عند ربهم دوی رب خواته ان الله سریع الحساب بېشکه الله زر حساب اخیستونکی یا ایها الذین آمنوا اصبروا اے ایمان والو صبر کوئ وصابروا په صبر کې دشمن نه مخکې مه تېرېږئ ورابطوا او اسلام په سرحدونو نگهباني کوئ واتقوا الله الله نه ویریږئ
لعلکم تفلحون لپاره د دې چې تاسو کامیاب شئ.